بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو د خپل کیمرمین واجد علي سره ستاسو په خدمت کې د جامعه محمودیه تورنزو نه حاضر دی. کتونکو، جامعه محمودیه په کال 1972 کې د بنیاد ایښودل شوی مولانا مسعود رحمان صاحب په دغه مدرسه کې په زرګو طالبان چې کوم دي نو دې نه فارغه شوي دي. دې وخت کې د 8مه پورې په دې کې زده کړه کېږي، د 8مه پورې، او په دې اپریل کې چې کوم دی نو 9م اگزام به هم په دې مدرسه کې ورکړل کېږي. نو یو خوا خو تعلیمي سلسله روانه ده، بل خوا دیني سلسله روانه ده، بل خوا کتونکو دا زموږ دریم پروګرام دی. الحمدلله د دې نه مخکې موږ پروګرام کړو په بنیاد باندې، بیا هم په دویم کړو او دا دریم کوو. دا کوم لنټر چې موږ تاسو ته ښایو، ستاسو په مرسته، په ملاتړ، ستاسو په چانده او ستاسو په هغه کوششونو سره، په دعاګانو سره په دې تر دې وخته پورې 2 کروړه روپۍ چې کم دی نو ولګېدې او مزید چې کم دی نو لګي په دې باندې. دا ډېر غټ پراجیکټ دی. دې کې لاندې چې کومه تاخانه ده هغه جوړه شوله، نو لنټر وشو. په دې باندې اوس برابادي کول دي، بیا پې برابادي کول دي. خو دې وخت کې په دې مدرسه کې د خیرات دپاره یو ډېر ښه موقع ده. هغه دا ده چې یو خو دلته هینډ پمپ چې کوم دی نو هغه ضرورت دی، چونکې دلته سولر سیسټم دی. جنریټر خراب شي نو بیا سولر سیسټم باندې چلیږي، نو سولر هم کار پرېږدي. نو د بجلی پکې غټه مسله ده، د اوبو پکې مسله ده، هینډ پمپ او ورسره چې کوم دی نو دا کار روان دی. نو دې کې دوی دې وخت کې قرضداري روان دي، قرضداري د سیخ والا پیسې پکې څه پاتې دي، خښتې والا، دغه شانتې د مزدورانو. نو دا کار روان دی او ستاسو د خیرات او صدقات چې کوم دی نو یو ډېره ښه مقدر کوو. د الله کورونه الله جوړوي. دا زموږ او ستاسو کار نه دی. چارسده کې څومره مدرسې دي، تعمیري کارونه پکې روان دي. د هر سړي ورسره په خپل ځای چې کوم دی کومک او مرسته روانه ده. خو دا ښودنه ضروري وي، ولې چې هغه خلک هم انتظار کوي چېرې موږ پیسې دې مدرسې ته لیږلې وي، هغه پیسې کوم ځای پورې ولګېدې، کار پکې روان دی نه دی. نو هغه ستاسو پیسې چې کوم دي نو تاسو وینئ چې دې وخته پورې د 2 کروړو پورې په دې ولګېدې. راشي لږ دې ځای ته جي څه به وایې جي په دې موقع باندې؟ زه خو اول ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغلئ او تقریبا دا ستاسو دریم ویزټ دی. الحمدلله ستاسو په تعاون سره زموږ آواز چې دی هغه قوم ته ورسېده او هغوی په دې کې په بړ چړ کې په دې کې حصه واخیستله. نو الحمدلله دا څومره کار چې شو، د لاندې تخانه تقریبا دا 13,000 فوټ کوډ ایریا ده. دا د دې ملګرو څومره مسلمانان وروڼه خویندې چې دي د هغوی په تعاون سره وشو. اوس بره کار شروع دی. تاسو ګورئ تقریبا د 10 پیلرې موږ دلته برابر کړلې، خو لا نورې به تاسو ته نیمچه داسې ښکاري. نو هغې سیخ موږ سره دې وخت کې کم دی. تقریبا د پیلرو لپاره دې وخت کې موږ ته د 6 ټنو سریې ضرورت دی. نو د هغې لپاره موږ اپیل کوو او تعلیمي سلسله خو تاسو مخکې هم په هغې باندې خبره کړې وه. الحمدلله تر دې وخته پورې خو د 8م جمعه پورې موږ سره کلاسونه دلته جاري وو او انشاءالله اوس چې نوی سیشن شروع کېږي د اپریل نه، نو هغې کې به د 9م او د 10م کلاسونه هم دلته چې کوم دی باقاعدګۍ سره سټارټ کېږي. او انشاءالله د روژې نه بعد به موږ دلته د متوسطې، د اوله او د ثانیې باقاعده کلاسونه چې د علم کلاسونه ورته وایي نو دا به شروع کوو. نو زموږ ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته د مدرسې سره د پوره تعاون لپاره اپیل کوو. موږ به نه یو او دا ځای به آباد وي انشاءالله. نو زموږ او ستاسو او د هغه وروڼو خویندو په دې کې حصه وي چې چا دلته کوم دی تعاون کړی وي. او د بچو د تعلیم دپاره هم دا یو بهترینه اداره په دې بنیاد باندې ده چې دلته موږ سره ماشوم دلته مقیم وي او هغه میاشت پس 2 ورځې چټي د هغه کېږي. نو دلته د هغه د سکول سبق هم بې انتهایي بهتري طریقې سره کېږي او ورسره د قاعدې او ناظرې او د حفظ او د تجوید سبق هم د هغې دپاره هم دا یو بهترین اداره ده. او الحمدلله تر دې وخته پورې تقریبا د 1982 نه والا تر 2021-22 پورې چې موږ څومره سلسله د تعلیم وچلوله، نو دنیا ته او قوم ته د هغې هغه فایدې مخامخ دي چې یو ماشوم دلته دواړه علوم حاصل کړي، هم دنیاوي علوم حاصل کړي، هم دیني علوم حاصل کړي. مخکې که هغه طریقې کوي او مخکې تلل غواړي نو هغه ته لارې کولوي، که سکول کالج او یونیورسټۍ ته ځي او که بیا د علم دپاره هغه اپلای کوي نو هغه ته چې کوم دی نو په دغې لارو کې هېڅ قسمه رکاوټ نه راځي. مونږ سره چې کوم خلکو تعاون امداد کړی مونږ د هغې هم شکریه ادا کوو، ستاسو هم ادا کوو. الله دې تاسو ټولو ته ډېر جزای خیر درکړي. نمبر ورته ووایئ. زموږ نمبر چې 0313 91 91 048
او 0333 58 58 813 دا زموږ د مدرسې نمبر دی. مدرسې نمبر یې کتونکو په دې باندې اکاونټونه هم شته دی، خو تاسو پرې رالیږئ، خو موږ اکاونټ په دې هم باندې چلیږي، خو موږ ته رالیږئ نو موږ په کیمره باندې څومره لیږل دوی د په کیمره حواله کو، بغیر کیمرې چې کوم دی نو زموږ څه نشته دی. بهرحال کتونکو دا د الله پاک مهرباني ده، الله ویني، ضرور به پې الله اجر راکوي، راکړی هم دی پې، خوشحاله مې وو، ضمیر هم خوشحاله دی. کوم ځای کې چې مدرسه وي وخت را سره وي ځان وررسو، کوشش کوو چې خلکو ته وړاندې کړو. دا مدرسې چې کوم دی دا د دین سرچینې دي، دا د اجرې کار هم کوي، د جومات کار هم کوي، د مدرسې کار هم کوي، او د سکول چې کوم دی نو ګوره دا تمه پورې دلته کې ماشومان سبق وایي، دا تاسو وینئ دا ماشومان ورته لږ یو نظر وښیه، او دا به راتلونکي اپریل کې چې کوم دی نو دا به ناخمه پورې دا ماشومان ناخم ایگزام به ورکوي. دې وخت کې په دې کې امتحانونه هم روان دي، خو موږ ساري ټایم کې رانلو چې دا ماشومان دوی پرچې ورکوي باقاعده، نو موږ هغه ټایم کې رانلو چې هغه سلسله هم راته انشاءالله په بل پروګرام کې ښایو، خو ستاسو کومک شو بیا به راځو او دې له څه سیخ مې اختیار وړو، نو تاسو له به خوشخبري هم درکوو، تاسو به خبرو هم د دې نه چې تاسو هم ترې خبر یې چې څه روان دي، ځکه چې دا ستاسو په مرسته جوړیږي او دې کې ستاسو حصه ده، او دا د الله کور دی او د الله نه پس چې کوم دی ستاسو کور دی، ځکه چې ستاسو په پیسو چاندو باندې دا روان دی. نو انشاءالله بیا به سره مخامخ کیږو. لنګر هم جي دلته مونږ ورکو، بالکل دا باقاعده دې ماشومان له خپل لنګر ورکوي، هغه تنور دی ګورئ هغه هر څه دغه دي. نو کتونکو دې وخت کې ایمرجنسي دغه کې یو خیڼ پمپ، سولر سیسټم، جنریټر، سیخه او ورسره چې کوم دی نو نور تاسو کومک کوئ نو دا کار خو ختمیږي نه، ستاسو پیسې به انشاءالله په ځای لګي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې د الله پاک مهرباني ده. زموږ کار دغه دی، فرق دغه دی. کم خلک چې اوچتېږي را خلاصېږي، خو یو خو د غریبانانو په رزق کې د ګوتو والو کوشش کوي، یو خو بل خوا ته وایي چېرې مدارس او دا نو دا د الله کورونه دي، دا الله جوړوي، دا موږ نه جوړوو، زموږ صرف ښودنه ده، نه دا عالمان جوړوي، دا الله پاک جوړوي. او انشاءالله هغه خلکه چې هغوی خپل صدقات خیراتونه په ښه ځای کې لګوي نو هغوی ته موږ دغه شانتې د الله کورونه ښایو. نو دغه پکې زموږ هم یو ونډه ده، برخه هم ده پکې. خدای پاک رانه داسې ډېرو مدرسو جوماتونو کار واغسته، او یو ورځ به داسې وي چې دې له به چونه ورکړل شوي وي او موږ به بیا راشو په دې چتونو کې به ګرځو، تاسو ته به ښایو. خو ګورې دا دغې ماشومان وګوره، دې کې ډېر زیات یتیمان هم دي، ډېر یتیمان دي چې کور کې د رزق یا داسې هغه وسیلې نه وي، نو دا مدرسه دا ځای چې کوم دی وسیله ده. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېره مننه، خوشحاله